څه کار کوئ؟ بس موږ په دغه حکیمیت دا کار کوو او دغه دی نو صرف حکیمي کوئ؟ حکیمیت هم کوو، د ساختونه هم ورکوو، دغه هم کوو، نور څه نشته. ساختونه کوئ او حکمت کار کوئ؟ حکمت کار کوو. حکمت مو څه ډیګري کړې؟ جی بالکل ښه ډیګري. ښه صرف ساختونو کار کوئ؟ تعویذونه کوئ؟ څه دپاره؟ داسې مینې محبت دپاره نور څه؟ نه جي نه دغه شی نه. ثبوت مې تاسو پسې پیدا کړو. دا زما کس و، تاسو یې زه تعویذ نه کوم. دا واله تعویذ دا ستا د لاس دی که نه؟ بالکل زما د لاس دی. دا ساختونه ستا د لاس دي؟ دا زما د لاس دي. پوره که نه؟ وره ما تا ته زه سره د ثبوت ته راځم. ستا په دې کې ما څه ټول کلیپ پروت دی که نه؟ دا تا ته مو خو تا وې ګېډه ده که نه؟ ته چې زنانه دننه کې سړی باري، ته یوازې دا ستا په ستنه یو انسان مړ شوی، دا منې؟ نه جي نه. نه منې؟ نه بالکل نه منم. مخستنوار نه ده. ښه جي تا ستن نه ده؟ نه جي نه. چاته دې نه ده؟ بیا تاسو وی چې زمونږ پلار د دوی ستنوالی او د هغې ستن نه پس هغه وفات شو. اوس دغه خو ستا وینا ښه بالکل کار مې ولا کړی دی، ساختونه مې ولا ورکړي دي، دم مې ولا کړی دی، خو لا تر اوسه ادې ورسره مې یو پیره دوه راغلی دی. بعد روپۍ اخیستې ورورې نه مې ده. دغسې خو زه یو خبره اوس وکړم، امیک ما ته ونیسه. زما والد صاحب چې بیمار و، د هغه د بیمارۍ د سکن 16 سال شوي و. تاسو له خو تاسو وایئ چې 15 کاله راغلی و که نه، پاتې شو 11 سال. په دې 11 سال کې چې دی کوم ګرځېدل دی، ده ته به شپږ ډاکټر له بته ده به ورته دغه ستنواله دا ډرکېډران چې کومه ده په 100 روپۍ باندې، دا ورته په دیوانه ابا کې بم والی په 100 روپۍ باندې، دلته به په دې راته چې دا ستن به له تا دم کړه، دا به له تا واله. دا کسان چې راغله ما ته چې خبر وکړه، زه ګورې که یو سړی ما حالات کړي، زه ګورې څوک نه منم. زما پلار ستا په ستن باندې مړ دی. زما دا ستا چې کله پیټي زه ستا د مخ وستولی شم، ستا رونه په پلار پسې راځي وایي خپل پلار ده که نه. زه ګورې خپل پلار تپوس وکړی شم، زما پلار مړ دی، زه نه یم مړ چې زه ما باندې خاوره نه اوښتي. او دا خبره مه کوه چې ستا پلار د ډګر نه ستن راوړله. او دا بس راځه، بس راځه، بس راځه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد ما زه اکثر په سوشل میډیا باندې دغه خلک بې نقابه کومه کم چې زمونږ او ستاسو د عقیدو سره لوبې کوي او موږ ته دا وایي چې په تعویذ یقین کوئ کار به پې کېږي. موږ ته دا وایي چې په تا جادو دی. که تاسو کتلي د دغې خلکو ډېرې چهرې ما تاسو ته په سکرین وښودلې، حقیقت خدا دی چې دغه خلک په نوم مسلمانان دي. موږ ټول زیات تر اکثریت که موږ ته وګورې، موږ صرف په نوم مسلمانان، نور زموږ عقیدې نشته جي. ما سره د ثبوتونو دغه خلک سکرین ته راوړل چې په کومو طریقو ستاسو نه پیسې وي، په کومو طریقو تاسو ته وهم در اچوي، دغه درته وایي چې په تاسو جادو دی. که بیا وګورئ د دوی په کور کې مریضان یې هغه ډاکټرانو له بوزیږي او تاسو له علاجونه کوي. زه یوه ګیله لرم د ادارو نه، که ځای په ځای وګورئ اشتهارات لیکلي شوي جي من پسند رشتہ، گھریلو ناچاکی، پیار محبت، کاروبار میں بندش، یعنی ہر سے چند منٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں. بیا دغسې په سوشل میډیا کې وګورئ د دوی دلالان ډېر دي جي، دوی پروموټ کوي، د دوی اشتهارات چلی په سوشل میډیا باندې. زه بار بار ویم چې د دغه عملیاتو والا دلالان ډېر دي نن سبا جي. دوی هر یو کار دعوی کوي چې په ګرنټۍ کوو، حقیقت پکې اسم نشته، ټول پراډ او دوکه ده. نو د خپلو ادارو نه یو ګیله کوم جي، ولې دا بدرنګه خلک نه نیسئ؟ ولې د دې بدرنګو خلکو مخنیوی ولې نه کوئ؟ تر کومې به دا عوام لوټ کېږي جي. او که بیا موږ وګورو جي، دې کې ډېره غټه پیسه ده، خو د چا سوچ دې طرف ته نشته. پیسه پکې ځکه ده چې ما سره کوم کسان به ګرځېدل، ما سره یو کس و به ډنډمار و جي، هغه ته به موږ ډنډمار وي، ډنډماري به یې کولې، چوکه به ورسره و. نن هغه هم پیرګوټی شو، هغه هم نن سبا 50,000 روپۍ د دم او د تعویذ اخلي جي. د ځان نه 11 بای جوړ کړی، کله په زیارتونو ګرځي. مخکې ډنډمار اوس 11 بای شوی دی جي. هغه هم پکې پیر شو، نه عالم دی نه قاري دی. په دې کې پیسه ډېره ده جي، ځکه ایمان ساتل نن سبا ډېر ګران کار دی. یقینا دغه ټول شیطانان دي.
چې د یو 100 روپو د پاره خپل ایمان خو غر کړی دی خو زمونږ او ستاسو وخت هم بربارې زمونږ او ستاسو مال هم تباه کو زمونږ او ستاسو عزتونه هم تباه کو یو خورکۍ راته میسج کړو چې شاهد خانه یو आवाज بل موچت کا چې دا کم نارینه په کور کې د خپل زنانو سره ظلم زیاتې کوي شک کوي بېګناه وال کوي نو موږ هم مجبور شو بیا هم په دغه پیرانو میرانو پسې ګرځو چې یاره په دې بابا به وشو په دغه بابا به وشو په دې تعویض به وشو څوک راته په قبر کې کېد او څوک راته ونې ته واچوه نو د غرونو تم خواست کوم چې د خپلو زنانو سره لږ ګزاره کوئ دا هم تور سرې دي په دغه چاردیوالۍ کې ناست دي ما او تا ته ناست دي جي دوی سره هم لږ ګزاره کوئ چې حالات دې طرف ته نه ځي چې بیا هغوی په پیرانو پسې ګرځي او زندګي بربادي خبرې ډېرې شولې مطلب مې دا دی چې سره د ثبوت راځم د دغه خلکو چهرې اصلیت تاسو ته ښیم بیا هم چې چېرته زه ورشم نو په پیر دومره لښکرې ورته جوړي ته به خیراتي وړه میلاویږي سوال درته کوم د الله بندګانو په دې کې حقیقت څه نشته پراډ او دوکه ده هیڅ هم دا خلک نشي کولی علم غیب الله تعالی چاله نه دی ورکړی څنګه چې عالمان وایي چې کله به پیغمبر علیه السلام جادو شنو په کار دی چې په هغه وخت کې جناتو سره علم وی د وخت پیغمبر ته به ویلې وی کنه دا هغه نه غټه هستی خو بل نه و هغه ته وحی راغلی وی او د وخت مطابق هغه ته پته لګېدلې و چې جادو دی او د هغې نه پس په قرآن کې هغه صورتونه نازل شو د جادو دپاره که یو انسان مسلمان یو 15 وخته مونځ کوي که 15 وخته یې نه که یو جمعه دین مي د جمعې مونځ هم کوي نو زه یقین نه لرم چې د جادو به دومره پاور چې یو سړی مسلمان یې خپل ذکر اذکار کوي په هغه به جادو اثر وکړي کوشش کوئ خپل 15 وخته مونځ اودس کوئ ذکر کوئ تیقې څونه لرې وساتئ سم چې کوي الله یې کوي دا خلک هېڅ نشي کولی دا مداریان دي ځان یې درته په سنتو برابر کړی دی ځان یې د عالمانو په شکل کې هلته ډیرې جوړې کړي جي استانو په نوم باندې ناست دي حالانکې نه دا عالمان دي او نه عملیات والی دا پراډ او دوکره دي کې حقیقت څه نشته څوک یې درته د کمیس نه ثابت کوي ما ورپسې د مړو کمیس وړی په هغې هم وایي جادو دی ما د مړو نومونه ورکړي وي په هغې هم جادو دی نو حقیقت هم دا ده چې دا ټول پراډ او دوکه ده خپل ځان هم بچ کړي خپل وخت هم بچ کړي او خپل عزتونه هم بچ کړي زما دا راتلونکي پروګرام چې کوم تاسو لګو کو ته انشاءالله ډېر زر چې کوم په بونیر کې ما چاپې والي ډېر زر په دغه پروګرامونه سکرین ته راشي سوال درته کوم د دې خلکو نه ډډه وکئ مننه د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان खपल कारीगर लाया अब पेशावर मर्दान नौशहरा सवाबी चारसदा कोहाड़ और बन्नों में एसी सर्विस एसी इंस्टॉलेशन एसी रिपेयर फ्रिज रिपेयर और एसी की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम खपल कारीगर राब्ता नंबर 0336 41 55 556